important words اهم الفاظ اوس انګلیش کې د الفاظ دي کنه اهم دي هغه استعمالي اوس هغه مزدا کو بیا هغه ولا معنی سره زدا کی څو الفاظ دي هغه الفاظ کې یو د each یو سره each ته بل سره د every each every دا څه د پاره استعمالي دي each سکون دا کنه د دو د پاره هم استعمالي دي دونه زیات شنو د پاره هم استعمالي دي خو شرط دا د صدا شی ول تعداد به معلومي او شاید محدود وي لکه ته کنه I know each of these two girls په دغه دوه کې هر आवाज پیژنده کسي two دویلو کنه two girls شش ولو معلومه شو ته کنه محدوده شو سدوی دي او پیژندیات وړه I know each of these two girls ودلدلو نو دا each ولا مثاله ده ایوری څوکم دا کنه ایوری دا دو د پاره دو نه زیاته د پاره استعماليږي خو څه تعداد ورکی نه معلوم each څه د پاره استعماليږي دو د پاره استعماليږي دو نه زیاته د پاره استعماليږي خو تعداد معلومه ای محدود باوي یعنی حد بي وي او ایوری چې د پاره استعماليږي دو نه زیاته د پاره استعماليږي صحیح شو خو تعداد ورکی معلوم نه وي صحیح شو each کې به تعداد شي معلومي ایوری کې به تعداد نه معلوم ښه لکه تی کنه every one of them هغه کې are you was going to مری ته بتللو هغه کې are you به مری ته تللو ټیک ته اوس دې کې هغه کې them اپ them دویلو اوس دونه زیات کسون دي کوم بتللو مو ته پته نشته معلومه نه ایسه څو کسون دي څو کسون درته معلومه ده نه ده معلومه ټیک شو every day خالی ای کنه every day معنا ار اورېږي خو دا ار اورېږي سوريزو پرې دا ار اورېږي وي دا شاید خو نه معلومه کنه خو بس ار اورېږي شروع کړ د کله د مانس کې کاټا شي خاص every day نه ما کو کېږي صحیح ده بل مسره دا یو مینی بل دا مچ مینی مچ مینی ډېر د پاره استعمالي کنه مچا ډېر د پاره استعمالي بہت په معنی ده خدا کله استعماليږي اصل کې خبره ده چې کله شیون د دونه زیات شي به ته مچ او مینی مو استعمالو خو د مینی سره د تعداد د پاره استعمالي ها تعداد سی شمار د پاره استعمالي مچ مقدار د پاره استعمالي شي مقدار سی سوره مقدار کې د دشه لکه ته کنه س مینی بوایز آر ابسنٹ ټډے نن څو وړکی غایب سکول کې نو موجود نو کلاس کې تو س مینی بوایز د مینی بوایز سوال کان څه شک ول غوړی ته تعداد په باره کې غږیږي کنه شمیر په باره کې غږیږي او د مچ شي د پاره مقدار د پاره لکه ته سر ډونټ ټاک ټو مچ ډېری خبر نوري ما کوه ډېری خبر نوري ما کوه صحیح ده کنه do not talk too much معنی مزید یعنی نوري خبرې سره ډېرې ما کو مقدار د پاره غږیږي د شمارلې خود نه څه خبرې شوي دي څه وکړي بل لف اهم الفاظ دي مسره elder دا یو older دا elder نږدې الفاظ دي کنه ځکه هم دي elder خو بالغ تل شي کنه older بوډا تل شي وختینه سي عمر نه زیات elder اخچو تل شي په یو خاندان کې یو سړی وي د عمر په لحاظ سره د نورو نه غاټ یغه د پر مو elder استعمالو elder brother مو یې کنه elder brother I know your elder brother تو مشرور ز پیژند او مشر نو ته ځکه elder نه کنه د خاندان کې انداوي او دا غاټه یو خاندان خبره یې ښه او دا اولډر چې د پاره استعماليږي د عمر په لحاظ سره غاټي اوس دې مونږ ګورو سماشر دا کنه د مشر سره یو خاندان دا کنه دا ټیک شو کوم زینوي خو
عمر نه زیات هغه ته به مو اولډر نه یې ښه ټیک شو لکه ته شي واز ناٹ اولډر دین هر فرینډز هغه د خپلو ملګرو نه غټه نه وه هغه ښځه عمر کې زیاته نه وه ټیک شوه اولډر اولډر باندې پوه شوې بل مو سره اهم لفظ د پاردر فردر پاردر پاردر دې کې استعمالېږي ا او دې کې څه استعمالېږي یو استعمالېږي صحیح شوه یو پاردر ده که نه بل څه ده فردر پاردر د څه دپاره استعمالېږي یو شی ډېر لرې وي هغه دپاره ته یې پاردر پار خو لرې دی شي که نه پار در ډېر لرې صحیح شوه او د فردر چې دپاره استعمالېږي مزید په معنی د ډېر فردر نور نور تیر شي نور لکه ته یې که نه څه لاهور از فاردر فرام کراچي دین ملتان څه لاهور دی لرې د دې کراچۍ نه د څه شي نه د ملتان په نسبت ملتانونه دونه نه ده لرې د لاهور نه لکه څومره څه لرې دي کراچۍ لري ته یې که نه څه لاهور از فاردر لاهور لرې ده فرام کراچي د کراچۍ نه خو دین ملتان د ملتان نه زیات لرې ده صحیح د ملتان ته خو نږدې ده که نه دواړه پنجاب کې کراچۍ خو سند کې ده اوس دې کې ګوره د فاردر مو څه ویل د څه دپاره استعمالېږي لرې خیالي دپاره استعمالېږي فردر څه دپاره استعمالېږي زیاتوالي دپاره لکه ته یې که نه څه لیټ اس ګو دیر وداوټ اني فردر ډیلی پرېږدئ داسې لوړ شو بس نور ډېر تاخیر ما کوه نور مزید تاخیر ما کوه فردر منه مزید نور بل مو سره لفظ ده څه کله یو حالت کې لیکي بیا یوه معنی کوي بل حالت ته وړی بیا بله معنی کوي څه بل حالت ته وړی بیا بله معنی کوي ګوره مو سره یو لفظ ده لیټل لیټل څه دپاره استعمالېږي لږ دپاره همدا لفظ ده ای ورسره ولګوه لیټل شولو که بیا ورسره څه کړي دا لیټل یې جوړ کړي دي ورسره ولګوي بیا بله معنا شوله اوس ګوره لیټل څه ده که بېله لیټل استعمال کړي که نه دا درې وړه الفاظ لیټل الیټل د لیټل څه دپاره استعمالېږي مقدار دپاره خو لیټل معنا داسې بلکل د شی وي نه لیټل بیټا کله کله خلک لیټل بیټ ډېر لږ تېر شي د نه کېدلې برابر د نشتو برابر ښه د نشتوالي برابر لکه یو شی بې حد کام وي که نه ډېر لږ وي هغه ته به شنیل شي لیټل بې حد قلیل ډېر لږ تېر شي لیټل که باید څه شي لا غونې وي خو کام وي لا غوندې اوبه راکړه یارې لا غونې اوبه راکړه خالې که نه لیټل به بیا یې څه کله چې ترنوزې سره لا غونې راکړه که نه به شي نه به لیټل آب ورسره استعمالوي صحیح شو او د لیټل څه معنا ده معنا ده څه لا غونې راکړه خو پوره راکړه داسې ما کسان دي لا غونې کې یاره د څه شی کې کټکاون رو کټکاون کوي وي که نه وي همدې لا کې دا اوس شروع کړلو کټکاون شروع کړو اوس تاسو ګوره هی ګیو اس لیټل هیلپ ان دس میټر هغه سړي مو سره لا غونې مدد وکړو دې مسالې کې لیټل منه لږ غوندې نه ډېر لږ که بیا ته داسې څه هی ګیو اس ا لیټل هیلپ ان دس میټر معنا دا څه لا غوندې هغه نه زیات مدد رسوه که بیا داسې وکړي چې هی ګیو اس د لیټل هیلپ ان دس میټر معنا دا څه مدد یې لږ وکړو خو پوره ټیمه پورې به پوره یې وکړو سره ټیک شوه خایو د دال پوسته شو بل مو سره د پیو او پیو د پیو څه ده پیو پیو کوي د پیو مغه لفظ ده که نه خو لږ زږ پکې شوه لږې به معنا څه کېږي بدلېږي پیو چې شتېل شي کوي لږ پیو چې شتېل شي څومره پیو د تعداد دپاره استعمالېږي څو په معنې ده څو پیو ډیز اګو څو ورځې مخکې خالي که نه سم په معنې ده سم بدل ده لږ دا د تعداد دپاره استعمالېږي صحیح ده خو څه صرف پیو وایي که نه پیو دې معنا دا شوه څه ډېر لږ د نشتو برابر صحیح ده که نه که بیا د ویل څه افیو معنا څو ایلا څو ایلا په بیلا څو صحیح ده که د پیو بیا وایي معنا لږ څه خو پوره کړه لږ څه
خو پراکرته اوس کنه few boys are doing their تو یاد few boys are reading their lessons honestly څو ماشومان خپل سبق په ایماندارۍ سره یایي لګیا دي کنه few boys are reading their lessons honestly تو دې کې ګوره honestly دی ویلو کنه او د few boys استعمال کو څه معنا شو څو ماشومان کبه د سوي کنه څه او few boys are معنا د څو الا په ویلا شمور کې راغلي کبه د few boys د few به څه معنا ده لګ په ټولو سبق یې لو